د انسان دا جون ختمېدو والا دی او کم سیس سره چې د انسان جون ختمېږي هغې ته مرګ وایي. مرګ څه شی دی؟ مرګ د الله یو حکم دی، داسې حکم چې هغې سره د دنیا جون ختم شي. دنیا کې چې څومره څیزونه دي باغې ټولو کې څه ناڅه خلک اختلاف کوي تر دې حده پورې چې د الله په ذات کې هم د خلکو اختلاف دی. قرآن څوک مني څوک یې نه مني، پیغمبران څوک مني څوک یې نه مني، فرشتې څوک مني څوک یې نه مني، اسمانونه څوک مني څوک یې نه مني، د آخرت ورځ جنت دوزخ قبر حساب کتاب څوک یې مني څوک یې نه مني. واحد مرګ هغه حقیقت ته چې دې کې د هیچا منکار نشته، نه پکې د چا اختلاف شته، که مسلمان دی که هغه کافر دی، که هوښیار دی او که قمقل دی، ټول مرګ مني. مرګ کې د چا اختلاف او انکار نشته. دومره خبره ده چې زمونږ په مرګ ایمان دی او د کافر په مرګ ایمان نشته. اوس ته به وایې چې ایمان څه ته وایي، چې مني یې خو د ایمان شو. نه، مونږ چې مرګ منو او د ایمان په شکل کې منو، د هغې دا مطلب دی چې مونږ وایو چې مرګ په خپله خوښه نه راځي، دا د الله په خوښه راځي. نور خلق داسې نه وایي. مونږ وایو د مرګ دپاره یو خاص وخت مقرر دی، یو نیټه مقرره ده. هغه خاص وخت او نیټه چې راشي مرګ به راځي، چې خاص وخت او نیټه نه راغلی د چا نسا نه وځي، نه د هغه نیټې نه څوک مخکې کیدی شي نه وروستو کیدی شي. نور خلق داسې نه مني. هغې وي تبې مړ کو، د زړه اټیک مړ کو، کینسر مړ کو، زیړی مړ کو، ګولی مړ کو، اکسیډنټ مړ کو. مونږ وایو نه، دا اسباب دي، دا اسباب الله پیدا کړي دي. مرګ الله راولي او سا الله وباسي. دا زمونږ ایمان دی. رونو مرګ هغه حقیقت ته چې یو د سا شیت اخلاص نه دی. قرآن شریف کې الله فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر د سا شیبه د مرګ سکه کوي، خامخا به مري. دا الله فیصله. او چې کله مرګ راشي انما تجزون اجورکم یوم القیامه، دا هغې نه پس د قیامت پر ورځ د دنیا د جون او د عمل حساب کتاب به تاسو سره کېږي. ومن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. کوم انسان چې د اور نه لرې شو، داسې عمل یې وکړو چې دی پې د اور نه ځان لرې کړي او جنت ته پې ځان داخل کړي، دا کامیاب دی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. الله وی د دنیا ژوند د دوکې سامان دی، سړی دوکه کوي. خیر دی مرګ رستو دی لایې مړه را کاږو به سره، دا خو لا زه ځوان یم، دا خو لا زه بیمار نه یم، ناجوړه نه یم. د دنیا دا ژوند سړی په دوکه کې اچوي، حالانکه د دنیا دا ژوند الله وی ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دوکې سامان دی. ته به لګې کور به جوړی، ډس سا به دنه وخېږي، کور به دنه دقسې پاتې شي. ته به لګې منصوبه به جوړی او ځان له کارخانه به جوړی او ځان له یو بینک بیلنس به جوړی او بچو د پاره یو لوی شی دی په ذهن کې جوړ کړی دی. ډس چې مرګ به راشي هر څه به پاتې شي، لار کې به دنه سوځي. د شپې به سملي وده کېږي، به سار به پاسم که خیري، زه به دا کوم، زه به دا کوم، زه به دا کوم. یو لیست ځان ته فهرست تیار کړی دی، ټک په هغه شپه کې دنه سوخېږي، سار باړو مړ پروت دی. داسې ده که نه ده؟ ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، د دنیا سامان د دوکې سامان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عمر رضی الله عنه دی مټونی وداسې ویړه قوم. اے عبداللہ ابن عمر، بخاری شریف کی حدیث تے کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا کی دا سے جن تیر کا لکا مسافر. مسافر کی اوزے کے دمک گئی
یا د 10 ورځو یا د 15 ورځو یا د 8 ورځو یا د میاشتې نو هغه التکی دا وی هغه مطلب دی چې سم رواني دا کټم پر دی دا کوټم پر دی د مسافر خسرې کې اوسي سره کې اوسي دا سره دا کټ پر دی او د هوټل دا کمره پر دی دا او دا صادر پر دی دا بجلی پر در هغه پاغي خیال نه ساتي خپل مقصد ته ایثار خپل مقصد کې لګیا د مسافر مقصد یې التا چې دلته ست دیرم چې هغه خپل مقصد پوره کوم دا کوټي غم کې نه دا بسترې په غم کې نه پر دی درسه اچھا خپل مقصد پوره شي تروان شي نو کن فی الدنیا کانک غریب لکت مسافر او عابر السبیل بلکې دا سه ځان کله کپلاره چې سړی تیریږي مسافر خو بیا یو ځای کې د 10 ورځو شلو ورځو دمه کوي او چې پلاره تیریږي دا غاړو دمنی وعد نفسك من اصحاب القبور اے عبد الله ابن عمر ځان د مقبرو والا نو غنا دا ځان فرض کا چې په مقبره کې مړی پروت دی رستو باندې مرګ راضی کنه مقبره لبدی اوس نه ځان دا سه فرض کله کده مقبره کې پروت دی نو چې سړی دا سه ځان فرض کله کله مقبره کې پروت دی ما دنیا سره سکی اگر دنیا مال سره سکی زمارونو مرګ یو حقیقت ته انکار ته نشتا خامخا راضی اینما تکونو یدرککم الموت هر ځای کې چې مرګ به ملاند کوي دا د چا وینا ده د الله مرگ دا خطرناک شی دی مرگ چراغ خلاصی دیتے نشی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دو سیزونه دي چې خلق داغه نه یریږي یو مرگ دی واقع یریږي خلق کنه څوک نه غواړي یو مرگ دي څوک نه غواړي خلق ته ځان خلاصي نه غواړي څوک نه خوخی خو نبی علیہ السلام فرمایي چې د فتنې د جن مرګ غوړه دی دویم لګ مال غریبی دا د چانه د خوخه هر سړی غریبی نه غواړي مالداري غواړي رسول الله مبارک فرمایي چې د ډېر حرام مال نه چې آخرت کې حساب کتاب ګرانی غریبی خدای د آخرت حساب کتاب پېښانی زمارونو مرګ نه خلاصې قطعا نکیږي نه دې څوک بچ کی دي شي یو خدای ودا غیزوي مړ شو نو سم چې چاته تکلیف علماء پسې صالحانو پسې ګرځي نو دیتا چاوي چې نمازوي مړ شو دا قیو زوی او چې دا بسین جم دي شي چاوي یې پلان کیږي کې عالم دی او نیک سړی دی ته ورشه که دم درود دلو کی دلال هغه مولانا صاحب لا هغه نیک انسان لوي زمازوي مړ دی زه خو ډیره زیاته پریشان او که صدام دیو که چې د مرزوي جم دي شي هغه عالم دی روخيارو او ورته بالکل زوی به جم دي شي یو چالو کا د او کورو نه مال او براوړه د او کورو نه خدا هغه کورونو نه براوړي چې هغه کې مړی نشي هغه به دم کم نو پاغي بستاد وی راجم دي کی خدا او کورو نه باوړي هغه او کور چې هغه کې مړی نشي نو بیا هغه به دمم نو پاغي بستاد وی جم دي کیږي دا خاصان اعلان اورګه و کورانه چې شلو نه خو به تر پیدا کړ خوشاله شو یو کور دنه نو تاسو کړه هم نه شي ولینه د مانی کو هم بل کور کړه لا تاسو کړه هم نه شي واپ دا بل د پلان نو مړ بل کور کړه لاړه یره دا لکه چې تاسو کړه مړ خو نه شي ولې ماشوم نو سي منو بل کړه لاړه تاسو کی تاسو کړه هم نه شي یره پلار و جام دی نکمم جام دی نیامم جام دی خو دې ک پلار مړ شي بل کور کړه لاړه چې وګرځي او رښتیا خبره ده تاسو چې نظر پدې تورنګو کړي خپل واچوي دا سې کور به پیدا کړي چې مړی پکې نه شي دا سې وسنګ پیدا شي کپلار دې نه مړنی کبري نیا به دې مړی کا غني دا غپلار به مړی دا غنیا به مړی دا غرور به مړی بل به مړی وګرځي دا خزه پوي شرور غم غص شو چې کله ما زوی مړ دې خو حالتم زوی مړ دې کله ما بچی مړ دې خدا هغه سړیا ماشوم نصیب مړ دې کله ما زوی مړ دې خدا غم زوی مړ دې کله ما زوی مړ دې خدا هغه خو پلان مړ دې چیو ګرځي دې مولانا صاحب لراله چې ما خدا سے کور پیدا نه کړ چې هغه کې مړی نشي او با پېښو خدا پېښوا وګوره
داسې کور چې پیدا نه کړ چې هغه کې انسان مړی ته ولې ته مرکه پکې خو د دنیا نظام دی ګرځي کله یو ځای مل کله بل ځای مر کله بل ځای مل کله بل حضرت سلیمان علیه السلام ملک الموت ورلراغه ملک الموت سلیمان علیه السلام دې تاسو کوي وی چې ته د ټولو خلکو نه ساګانی څنګه وبس ټولو خلکو نه ساګانی څنګه وباسي سلیمان علیه السلام ورته وی یو دې نم راکاږي بل دې نم عجیب جواب ورکړي وی سلیمان علیه السلام وی تاسو چې یو کاسه پرتی و د انار دانی پکې پرتی یو کاسه د انار دانی پکې پرتی وی تا نه یو دانه پټی دی شي په دې کې وینا وی ګوره چې خوخه دی د خپل مخ نه دانه را لیم راغشته شي کدا غبل غاړه نه رالی عمر غشته شي کدا میان نه رالی عمر غشته شي کدا غاړه نه رالی ستا خوخه ده چې کوم زین دانه راخلی نو تا ته حاضر پر پلاس کې در تخکاری وې دقه چې تا ته پکاسه کې دانارو دانی مخامخ پرتی او ته کم را لراغشته شي د دې ټولي دنیا د روحونه ماته دقه سے مخامخ کاسه کې پرتی ماته چې الله حکم وکړي چې هغه دنه روح را والا دا سید لکه ته چې دانار دانه یو ګټ روچته تا ته مشکل شته نشته دا چې ماته مشکل نشته ما ته حکم کی لال ششابا او هغه عراق کې افغانستان کې کشمیر کې پاکستان کې فلان کی ګټنا سارا والا نو ته چې د انار داغه پلیټ نه دانه را لسوګ دوی هغه ګټنا والا هغه نه والا هغه څه مشکل درته شته وې نشته هغه ماته مشکل نشته او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملک الموت نه تاسو کو اتم تاسو کوي وې ته چې دا غنو خلکو نه ساګانې وباسي څنګه وباسي بعض انسانی د غنو نه ساګانې وباسي په یو وخت کې وباسي اکسیډنټ شي سل کسبه کې مړ شي بم دماکو شي 50 کسبه کې مړ شي جاز غرق شي په کې 300 مړ شي دې سره څه چل کې وې ما سره بلا فرشتي پلکونو فرشتي زه په خپل ساګانې نه پاسم چا نه په خپل وباسم چا پسې یو فرشته لګم چا پسې بل لګم چا پسې بل لګم چا پسې بل لګم دا خو یو نظام لیکن الله مال خپل دومره طاقت را کړی دی کله په ووم اسمان کې کېنم او د خپل دوه ګوته د دې ټول زمکه اسمانونو زمکه لاندې پورته چې جاندار مخلوق ته ساواله دا دوه ګوته ورته مخامخ کم د دې ټول نه په یو سکند کې په دې دوه ګوتو سره راخ کېږي نو طاقت الله را کړی فرشته هغه فرشته مقرر کړی دا اخلاصي دي نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسان نه چې سوزي دی په راکټ کې پروتي دوه قسم انسانان دي یو نیک عمل دی او بد عمل دی او تیر جمعه مې د نیک عمل او د بد عمل معنا کړو چې نیک څه ته یو بد څه ته نیک عمل انسان نه چې کله فرشته سوباسي دا فرشتي ورلا نیخ پنی غن راځي دی به ويري لوري ورته کینی لری دی دا سوچ کوي چې دا ستوري دي او دا خو چراغان دي بلفونه دي اگر ورو را نږدې کیږي دی و چې را دا ستوري څنګه را نږدې کیږي دا چمک او دمک دا چراغان دا څه چل دي ورو نږدې کیږي چې څومره نږدې کیږي د ته شکلونه ښکار شي وې دا خو څوک مخلوق دی نیخ بنې غن راځي او بيري نو چې کله را ډیر نږدې شنو د ته شکلونه نورم غټ شي خواله ورلا شي په خشته شکل اځه کم ملک الموت د مرګ فرشتہ ته مخ کې نور ورپسې نبی علیہ السلام فرمایي دغه وخت کې د هر انسان د پاره خدای پاک په جنت کې او په دوزخ کې ځای مقرر کړی مونږ لمشتاو کافر لمشتاو زمونږ په دوزخ کې مدهشت او په جنت کې مشته او د کافرونو په دوزخ کې مشته او په جنت کې مشته نو چې کم سړی مسلمان یو جنت ته لاړ شي داغه د دوزخ ځای الله بل کافر لور کې او چې کم سړی کافر شي دوزخ ته لاړ شي داغه د جنت چې کم ځای دی چې جنت کې الله مقرر کړو هغه ول الله بل مسلمان لور کې دته محروم کی نو چې ځان کدن در دې نیک سړی نو دته الله دوزخ وخی بد ځان کدن کې وته وخی فرشتي ورته مې یری دغه دوزخ دا ستاره دوزخ زیو خو تا نیک عمل وکړو
نو دا ځای پتا الله حرام تیله به نه ځې نو بیا ورته جنت هغه ځای وښیي وایي دقې له ور روانې دی په دا زنکدن کې د جنت محلات او د جنت خوشحالی او د جنت حورې دا وویني نو چې سړی دا په زنکدن کې وویني چې د دوزخ ته دغه غم خلاص شوم دغه اور نه په سترګو وویني او د جنت دغه محل ور روانې څه مو خیال دی دی په تلوارې کې بني دی په دنیا څه کوي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون قرآن شریف کې الله فرمایي د نیکانو په حق کې چې دی باندې یره بني ولی جنت یولید دوزخ یولید چې دا استانه ختم دغه جنت لبځي ولا هم يحزنون الکه زما بچی دی پسې خلق خپي زما مال دی جیداد دی دکان دی پیسره دولت دی پسې خلق خپي لا هم يحزنون دی په دنیا کې چې کوم خواږه سيزونه پاتې شو هغه پسې غمجن بنشي نو چې دا جنت او دوزخ دواړه ویني ورته و چې دغه دوزخ در باندې حرام او دغه جنت لبځي د خوشالي چې خدای دا ساره نظر وباس یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اے نفسا تبد الله نه خوشاله الله واستانه خوشاله خوش مطمئن به اطمینان کې به رازقنا الله الذي بوزم ارجعي الى ربك چې او نفس داوي چې خپل خدای تر روان شه رب تر روان شه دی به خوشاله کې ونی خوشاله راضیه مرضیه تمام خوشاله الله هم درنه خوشاله او زاغه نیکان بندگان دی جنت هغه کې دن نشه او جنت ته داخل شه دی به دومره خوشالي پرواز بکئی وز چې زو څنګه دی جنت ته ور داخل شمه الا زر سو باسه حضور پاک مبارک فرمایي دا سبت سو باسی لکه یو مشک دو بوډه کې او دا غیر یو ساس کې وزي دا مشک په نه دردي کې او نه په خوږيږي دقه بس د اعصابتي وزي اس تکلیف پوته او چې دا ساتي څنګه او باسی نو نور فرشتو لبه ورکی د ملک الموت ډیوټي ختم نور فرشتو د جنت نه کفن وروړي ته خو دی وجود دلته کفن ورکه او نور فرشتو د جنت نه کفن راوړي دي اعلا خوشبویا د جنت خوشبوئی د پاغه کفن دا روح راوالی دا جنت په کفن کې ونغاړي بدن ولا مونږ په بل کې نغاړو بدنم خوشاله روحم خوشاله دواړه هغه ونغاړي افرشتو له ورکی هغه بر اسمان ته روان وی په دې فضا کې چې څومره فرشتي دي په دې خوري دي دا ټول دعاګانې کوي یا الله دا روح په ما را و بوم راولې انور یا الله دا روح په دې لار راولې دا غوړې خشته خوشبوئی کوي چې په موږ دا خوشبوئی ولګي انور فرشتي وی یا الله د دې فلان کې دا روح په موږ راولې او د دې چې په دنیا کې کوم خولي نو مو پاغه یادېږي یو بل ته فرشتي وی لکه دا غفلان کې د فلان کې زوی حضرت فلان کې کل نومه اخلی هغه وفات شوی دا خوشبوئی خدا غدا او دعاګانې وته کوي او چې کما هغه بیا ورسي علیین تا یا جنت ته ورسي د شهدا او هغه جنت الفردوس ته دي د عام مسلمانانو هغه علیین ته دي او چې کوم وخت کې د بدعمل انسان نسو باسي دا فرشتي راشي مخامخ ورته کېږي دا سات راکاږي او څنګه تراکاږي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کعب احبار نه تاسو کړه یو ډېر لوی عالم وی کعب وی دا مسلم د کافر نه او د فاسق نه چې سو باسي دا څنګه وباسي وی دا سه مثال دی لکه د ازغو ډکه اونه چې د انسان په وجود کې ګیری او د دغه ازغی او غنه د انسان په دې رګونو کې خوري وي او دا اونه تراکاږي د دې رګونو نه د روح سره قطرې روزي قطرې دا ساتره او باسي د احساس سره د رګونو د غوخه او د وینې او قطرې روزي او بل مثال دا سي ور کوي ویل لکه سسپار چې په اور کې سرشي او په لمدو مالوچو کې دې اوراکاږي مالوچ بلامدین او سوځي لمبه بنه کوي او لوخړې وباسي د قرنګ د اصحاب په دی وجود کې راخکی شه دا وجود لوخړې کوي الله دې مسد یا الله ته مونږ وسات
خدای د دې جمعې د مانځه د برکت نه او د دې مسلمانۍ د برکت نه دغه عذاب نه خدای اوسه خطرناک خبره او دتم دواړه زینو خی وی هغه جنت اوستا خطا بد مليک رس پیرا الله دې خپکو هغه دوزخ ته وځي دواړه وتاو خی چغه وباسي او په زور تیر اثر راکاږي چې ساتو وباسي د دو یو ښا کفن ولا وروړي بدبویا هغه کفن کې فرشتي بند کی چې کفن کې بند کی بدبوئی تیزی نو په دې فضا کې دا فرشتي یاري دا سوق مرد صحابین تیزی وی دا غفلان کې د فلان کې وی چې په دنیا کې د کم سخانو مو پاغه یادای خیره و تکوي خدای ته تبا کې خدای ری غرق کا خیره و تا فرشتي کوي خوارش کتابه د مدینه وکړي نو نن به موږ ستاسو برکت نه د اصحابین نه راته بر اسمان ته روان کی د اسمان دروازې ته ورسي قران شریف کې الله فرمایي لا تفتح لهم ان الذين كفروا سنگره لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط اسمان دروازه به تکولو نشي دا غدن راو غردي لاندې سجین دغه ته ورسي یو ظالم بادشاہ دا غنه سا ملک الموت ولا راغی او دا بنی اسرائیلو کې تیر شوی دی او دومره ظالم بادشاہ چې ډیر ظلمونه به کول ملک الموت راغی او نیغه د کټ خوا کې ودرېد دیو تاسو غوڅه شو ته څنګه رااله بی اجازه ته څنګه رااله او دما دومره نوکرانو نه څنګه تراله ملک الموت ورته وی دره د کور د مالک په اجازه راغلی دې کو اخو د انسان په شکل دغه نه پیژن دا ویګنی غل دره دې کور د مالک په اجازه راغلی مخا کاکا داستانره دا کور او زه هغه سیسو کو وی زه هغه قسم چې نه مې تمنه کول شي او نه مې تاسو ګداران ملي کولی مال اجازه راکړه چې دا یو ورځ راکړه چې خلکو تخپل مالونه واپس کوم او چې پچا مې ظلم کړی چې غیره سور کم یا ته معافي وغواړم ودا نه کیږي ملک الموت ورته وی خکه دا ټول ارث دا جیداد او زمکه او بادشاہي راکې پدې کې ویلار سوالا دار سستا هماله اورت جن راکوي نه کیږي یو غنټه خراوي غنټم نه کیږي یو په 2 منټه خورا چې 2 رکعات منځ خو پکې کوم میدان نه کیږي او ساده چې دا حواله ختم مرګ چې ټیم راغی کنه وای کنه بیا دا ټیم پکشته جوړه کور هغه سره پورې لاړ چې مو بچو ته وصیت وکړ وای شته پکې نشته بیا پکې راشتا ورګه پلان کې را باندې قرض دې مال دې دولت تیرا سره پر دې حق نه والے دې چې دا واپس کم نه یې سب نشته خیر او خلاص وی نبی علیہ السلام فرمایي چې بنی اسرائیلو کې کسان را جمع شو یروي راځي لک الله ته وجاړو سوالو کړي مقبره ته ځو یو ملي دې را جمع دې شو مونږ ته لک تاسو کو د ځن کدن او د مرګ واقعي کسړې ډېر به سفر مو کی کنه نو ستاره به تا وسره که سعودي ته لاړ شي انګلند ته لاړ شي نو پټېل پون خو ته تاسو کولې شي کنه تاسو دا کنه چله کسال د امریکا څنګه دا سفر دي څنګه جس کې لاړې بس کې لاړې څنګه تکلیف وکړو لیکن نمبر په سفر چې څوک ورغه ته دې پټېل پون معلومات کولې شي نظر ته په انټرنیټ الویل شي او نظر ته بل موبایل کې هغه شی سره هغه خلکو ته جديږي میسج هم درته نشي کولای چې را د مرګ سفر څنګه او ځان کدن می څنګه نو وی چې را مونږ لګوندې یو مړې کې جمع دې شو چې مونږ ته پوسو کو نو دې چې واله الله ته نه کانو خپل عملونه الله ته پیش کړی یا الله یو زوړ غوندې مړې مونږ ته جمع دې کې چې مونږ ته ځان کدن او د مرګ متعلق معلومات ور وی الله دا دوی دا دعا قبول کړاو یو جلق شو یو قبر اوشته یو مړ اعتبار وروته دوی ته وکړه هغه حیران دوی ته پوسو کو کله مړی چې معلومات وکړه سل کاله داغه د مرګ شوی پورا سل کاله دوی ته پوسو کو یاره وی بس یو تاسو ته نه کو چې ته څنګه سړی زه خو یې خیمه الحمدلله نیک سړی ما وی دا تاسو ته نه کو چې مرګ څنګه
د دې مرګ ال راته وایا وې سل کاله مخکې رانه صوت دا سل کاله مخکې او اوسه پورې سل کاله شو چې د ما په خوله کې د ځن کدن غتري خواله پروت دی سل کاله شو چې د ما په خوله کې ځن کدن ترې خواله پروت دی وې دا مر سره ظلم وکړي چې تاسو په دوه را جمع دی کلمه اوس بیا ځن کدن نه باندې تیریږي اوس خدای ته وګوره ستاسو دعا قبليږي نو مال د الله نه سوال وکړي چې مان داسې سال لو باندې چې ځن قدم نه باندې را نشي مرګ چې نبی علیہ السلام فرمایي د حضور پاک مبارک حدیث ته چې په انسان مرګ راځي کنه مرګ ته سوي دي حازم اللذات اکثروا ذکر حازم اللذات الموت نبی علیہ السلام فرمائی د مرگ ذکر ډیر زیات وکړي بار بار د مرگ ذکر وکړي مرگ څه شی دی حازم اللذات د انسان د دنیا د خوند د لذتونه ختم کړي وړي په مالدار چې راغی د مالدارۍ لذتونه خوندونه ولا دړې وړي کړي په غریب کې راغی په هر چا چې راغی د دنیا خوند ختم لذت ختم دغه وجود دی دغه چې کم د مرګ خلق وی لکه جنازه ټیم ولکې ده سو کوئی سبب حقونه نه وجود خرابېږي پیسې ترې سو هغه عزتمن پلار بیا سو په خپل کور کې نشي ساتل خوان ختم شو کنه هغه مال لا برپاتې شو هغه بچی پاتې شو هغه کارخانه پاتې شو هغه فیکټری پاتې شو ازمکه جیداد نوکران اجرا ارس پاتې شو نو مرګ خامخا یو حقیقت ته انکار ته نشي کوي حضرت ابو هريره رضی الله عنه د نبی علیہ السلام څومره نږدې صحابي څونه خدمت یې کړې دغه برابر کورو باري خدمت کړې د نبی علیہ السلام په وطن کې او په سفر کې او په لوګ او په نار او په تند نه لیدا نبی علیہ السلام مبارک خدمت یې کړې دا نه جګني او ډوډۍ به خدمت وکوم او جنې نه وکوم او د حضور پاک د احادیث دونه خدمت کړې 15000 او 300 او یا احادیث دنا د پیغمبر علیہ السلام نقل شیخ الحدیث او د حضور پاک نږدې مرګره دي چې کوم وخت کې مري نو دا صحابه ته ګر چا پیر ناسي نو دی جاړي او صحابو کې واجب عادت چې کوم صحابي به وفات کېده نه دی ورته وي چې د موږ په پیغمبر علی السلام ګوري سلام وي یو مرتوی زما په نبی علیہ السلام سلام وي بل مرتوی زما په نبی علیہ السلام سلام وي دی جاړي چا ورته ابو هريره ولې جاړي تا خو د پیغمبر علیہ السلام خدمت کړی داغه نوکری غلامی دې کړی وی ولې جاړي په ته خو باوسه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دوست سره ملاويږي او ورته سوي وی د مر سفر لري ذات وګرځي او واقعي وګرځي کله انګلند ته ځي لکه دا سوچي چې کال پس 2 کال پس واپس روس ته ځي 15 کال پس 6 کال پس واپس د دنیا افریقی ممالک ته ځي او پډیر لوي د پیجری به کمال ته بزو امفلو کمودابو 15 کال مې یو کورس شو 15 کال بل شو 10 کال خو بیا خبر راځي کنه لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغی واپس راتل شته وې د مرګ د سفر ډیر زیات لري او سامان کم دي ځکه جاړو نو حضرت ابو هريره رضی الله عنه چې خپل سامان ته کم وي مونږ بسکو د مارونو مرګ نخلاصي نشتا تر دې حاله پورې چې دا مرګ خپل هم نخلاصي مرګ نه دین نه مرګ نخلاصي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا جنتیان الله جنت ته داخل او دوزخیان دوزخ ته داخل شي نو دا مرګ به الله د یو ګټ په شکل کې راوړي او د جنت او د دوزخ په میانس کې یو زیادی پاغي کې به دا مرګ راوړي د ګټ په شکل جنتیانو ته आवाज وکي اے جنتیانو را شریف وګوره نو دی به وته دا غځې نه وګوري دی به او پیجنې چې دا مرګ دی پنه به او پیجنې جهنميانو ته وې دي ته وګوره اغي نو تفوس څه شي دی دا مرګ دی نو حضرت یحیی علیه السلام لبا الله چاړه پلاس کې ورکې نه به اعلان ګوره مرګم ختم شو الال بس
نو چې علالی کی نو جنت خلود لا موت، اے جنتیانو بس اوس همیشه ژوند مرګ نشته. جهنميانو ته اے جهنميانو همیشه ژوند په جهنم کې مرګ نشته. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی کده خوشاله نه څوک مړ کېږي، بعض وخت خوشاله نه د زړه روچت شي اٹیک راشي، کده خوشاله نه یو سړی مړ کېږي نو جنتیان به د خوشاله نه مړ شي، او کده غم د لاسه څوک مړ کېدل نو جهنميان به د غم د لاسه مړ شي. سړی چې مړ شي وارثان بیا زرخه خی د کور نه زرو باسی، او د شریعت په اصطلاح کې چې کمزه کې انسان خخیږي غیته قبر وای. دغه زندګی ته چې د مرګ نه پس شروع شي تر د قبر د پاسېدو پورې د عالم برزخ وای، او چې دا مونږ پکې اوسېږو دې ته عالم دنیا وای، او چې کله سړی د قبر نه پاسي عالم الاخرت ورته وای. د برزخ دا ژوند د دنیا او د آخرت په میانس کې چې د برزخ دا ژوند دی نو اکثر مسلمانانو ته رب العالمین قبر نصیب کی، ځکه وته د قبر زندگی وای. بعضو ته قبر نصیبم نشي، څوک په دریاب کې غرق شي، څوک په هوا کې ختم شي، څوک حیوانات او درندگانو خوري، او اکثریت د انسانانو په دا کند کې خخ شي او دغه کند ته قبر ویل کېږي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې پلار روانو ما یو ځای ته ورسېدمنو، یو قبر اوښلید او یو سړی ترې ووته. عبدالله ابن عمر د نبی علیہ السلام مبارک صحابی دی او د حضرت عمر زوی دی. قبر اوښلید یو سړی ترې ووت، غاړه کې زنجیر پروت دی او اور په بلیږي. وی ما سره یو رکوټه غوندې مشکیزه ده، هغه کې وبدي. وی دې سړی ما ته چغې کړ چې رتن دې مړ شم لګي وبراکا، خو یریدم وی. وی چې دو وبغوخته وی دې کې د ازمکه وشلې ده، دویم قبر او یو بل سړی تیر وته. وی ما ته وی چې ګورې دې سړی له وبور نه کې، او دا سي و یریدم هیبت را باندې راغی چې پروردگارا دا غریب خو په لوی عذاب کې مبتلا دی، اور په بلیږي، او واقعي خدای دې مسلمان د تند د عذاب نو ساتي، تند ځان لګوره عذاب دی. حدیث پاک کې راځي چې په جهنم کې کافر پراته وي نو پدی بلو غراشي، تند به پیراشي، او اغلوګه تند به د جهنم د عذاب سره برابرې. وی ما تا غدویم سړی وی چې پام کو دل او ور نه کې دا کافر دی، او بیا غدویم قبر والا غزنجیر اونیو او ریخ کزان پس پخپلم په قبر ورننه و تو دا بلم په قبر کې دن نکو. هیبت میولید حیران شو. وی سمخ کې لاړم، یو بوډه و دا غي د کور خوا کې دا مقبره ده، یو بل قبر اوښلې ده، نه یو بل قبر و دا غي نه میواز وورید. هغه قبر والا دن چغوي البول ملبول او الشن مشن. ودا اوازونه ز اورم د قبر نه دا غبوډه نه می تاسو کو چې دا څنګه د زمکه د قبر نه आवाज راځي، دا څه شی دی؟ وی بوډه ماته و چې دا زما خاوند دی، دغه قبر کې خخ دی. وی ما ورته وی چې دا چغې دي څنګه وباسي؟ وی ما دا غبوډه وی چې دا زما خاوند دی، مسلمان مړ دی، او عذاب د قبر شروع دی. نو کله د قبر غذاب غرض او غروز مونږه ما اورو،
وی مې چې دې کې دا چغي وی البول مول بول د دې څه مطلب وی د بل متیازو نزان نساته بول په عربی کې متیازو ته وی چغي وی البول مل بول بول صدی بول څه شی دی چې زدا بول د لاس په عذاب کې پروت ما مخ جمل طویل او کستاسو یادی ما وی د عذاب قبر یو سبب دا دی چې سړی د بول رضان نه ساتي یاد را خبر پورا تقریر می کړو دبا د بول نزان نه ساته او اکثر با او د سمات به اوک او څو امتیاز به په وجود پریوته او څو امتیاز به په جامه پریوته او اقا بولو کې به پرتګا خو تړاو ګرځي دبا وی ما به تډیر زیات نصیحت کاو ما به وی کم وخت د بولو نزان ساته داسکه او دسو چوا جامع پاکی ساته وجود د بولو نه پاک ساته خود زما خبره نه منله او رونو یادو ساته دا بوډه وی ما ورته چې سړیا د بولو نه ګوره ګډه چیلم ځان ساتي ګډه چې کله متیاز کوي نو خپې ارتي کې اوسمه کې تخکته شي چیلې چې کله متیاز کوي نو خپې ارتي کې اوسمه کې تخکته شي او ما ورته چې سړیا سپیم د بولو نه ځان ساتي داسې متیاز نه کې خپوچته کې دیوال تا نو دیوال باندې متیاز کې خدان ته ساتي د دنیا حیوانات چې څومره دي تر خره پورې دي چې متیاز کوي نو خپې بکولو کی نو هغه سیس چې حیوانات او درندگان او سپیته ځان ساتي سپیرته ته ځان ولې نه ساتي او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې د قبر د عذاب یو ذریعہ دا د بول نه ځان نه ساتل دي چې سړی د متیاز نه ځان نه ساتي نو دې ځکه وایي چې البول مل بول بول څه شي دی خو ډېر معمولی سیزو ماته ځان نه ساته او اوس دغه بولو د لاسه ز په عذاب کې پروت او دویم چې ماوي چې دی چې وی اشن مشن شن په عربی کې مشک ته وای دا مشک سرمنی او شیوی د سرمنی نه جوړ کړي پاغي کې او به چولی په خوا کم خیالو دی مشکیانو با په هغه مشکونو باندې په بازارونو کې او با چولو څه ختم شو نو دی مشکونو کې به د عربو د اوخانو د سرمنو نه به مشکونه جوړول او به پکې ساتلې نو دی وی اشن مشکل مشن دا څه شی دی وی مې کې دا ولي وی دا یو سړی وتګیو زما د خاون لراغي او دنه او بوغخته خاون مې ولا وبور نکړه او دوی چې تند مرم غره وبراکا وی داسی یو مشک ویزان دو وی دما خاون ورتو خندل چې ورشه هغه مشک وبدي هغه نه اوسکا اتش پکې وبنوي دې سړی پورې ټوکې وکړي وی غریب د تند نه پډغرو پتیندکونو هغه مشک لزان ورورسو او چې د مشک خلې کولو کړه نو ساس کې وبم پکې نه وي به هوش را پرې وته غسړې مړ شو وی دا دې چې چغې وای اشن مشن مشک څه شی دی ګوره معمولی سیز دی معمولی غونډه او بپکی دی مال انسان نه منې کړي او هغه انسان د تند د لاسه مړ شو په عذاب کې مبتلا علماء د دینه معلومه عبد الله ابن عمر فرمایي چې دا خبره مې وورېده ویرالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې الوي دا الله رسوله دغه څه خدای پاک دا ګوره صحابه ته الله خودنه کوله دا سيزونه مې ولیدل وی نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل چې واقعي څوک د بولو نظر نه ساتینو د تبع الله په قبر کې عذاب ورکړي او چې څوک مسلمان ته ضرر رسي د دې سبب د عذاب قبر دی د تبع الله په قبر کې عذاب ورکړي او ایماته چې اے عبد الله ابن عمر ما رأيت منظرا قط یو منظر مم ندی لیدل حالانکه حضور پاک جنتونه دوزخونه هر څه لیدل دي یو منظر مم هیبتناک دا قبر نه علاوه بل ندی لیدل قبر عذاب ما ته الله خودل دي د قبر نه خطرناک او هیبتناک سیز بل نشته دي حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه چې د حضور پاک دریم خلیفہ دی او د رسول الله مبارک دوه لونه په واده دي دوا یو په واده واغه وفات شو دویمه وته په نکاح کړه چې دویمه کله وفات شو حضور پاک او فرمایل وی کزه ما درې ملور وی هغه به عثمان ته په نکاح کړي و
اغا عثمان رضی الله عنه چې به قبر ته کېناسته او به جړل دومره به او جړل چې ګیره به په اوښکو لمده شوه قبر ته به کېناست زمونږ به څه حال دومره به او جړل چې ګیره به په اوښکو لمده شوه چاته تپوس وکړو تذکر الجنة والنار فلا تبکي د جنت او د دوزخ ذکر کیږي نه جاړي او چې قبر ته کېنې نو جاړي او ورته سوي وی ما د خپل محبوب پیغمبر نو ریدلی دي چې قبر د جنت د اخرت د منزلونو نه لومبه منزل دی کچرته د انسان د پاره دا قبر خشو رستو بردی نخی او که دا ولا خطرناک شو او دا ورله سخت شو رستو بردینم سختی بیا چې قبر تکینم او تیاری ته وګورم او ځان لوالی ته وګورم واقعي تور تیار د زمارونو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث ته اذا قبر روزانه आवाज کوي اے انسانا ته आवाज نورې خو د مولا په جبه د اورې د پیغمبر په جبه د تر رسیږي اے انسانا د تیارې کوټه مګوري چې راځي ځان سره د ایمان رڼا براوړي نه پکې بجلی شتا نو ورکه براډ شته چې ځان ته ولګي او نه درته جنریټر شته چې په قبر کې ولګي او تا ته رڼا شي تک تور تیار په منونو خوره در باندې د پاسا یو مخ د یو دیوال ته دی شاده بل دیوال ته ده خپې د بل دیوال ته دی او سر د بل دیوال ته دی او خورو کې پروت نازک بدن هغه نازک بدن چې دنیا کې خلق سونه د خپل وجود حفاظت کوي قسم قسم ملهمونه په خلق پورې کوي او د ګرمینه ساتي چې وجود می خراب نشي د یخنینه ساتي چې وجود می خراب نشي نکریزه پورې کوي وسلنی په پورې کوي جامع اخلي د موسم مطابق دا جامع چوم دا به د ما د نور د تاونه ساتي او دا با چوم دا به می د یخنینه ساتي او ایر کنډیشن ځان ته لگاوا او سیبه د خوراک تنظیم ولې چې وجود می خراب نشي بدن می خراب نشي دا ارصفات او قبر کې سړی هغه نازک بدن د انسان خپل وجود چې احسن تقویم سر الله تعبیر کړی دی خپل وجود دا لال خورو کې پریوته رڼا پکشتا وای نشته تیار ده د ایمان رڼا ځان سره راوړوي د تیارې کندې مګوري اے انسانا زدا مارانو لړمانانو د چنجو جالما چې راځي نو ځان سره با دارو راوړي ده که دارو دی راوړل د چنجي بنی بیا که د مارو د لړم دارو دی راوړل نیب نه وي خوګوره که دارو دی راوړل ځان سره د نیک عمل په شکل کې نو ما کې ډېر لوی ماران دي ما کې ډېر لوی چنجي دي لوی چنجي دي په ما کې او ما کې ډېر لوی غټ غټ خاماران او لړمانان دي ګوري بیا بس کې دا زما خبر نه درونو دا د رسول الله مبارک خبره ده جبه زما رضی ته اورو او درې مواسه کوي اے دنیا کې حکمار دی ولیدا او به تخته لړم دی او به تخته چنجي دی او به تخته یا جارو یا لرګي براواله مړ به کې یا دارو براواله نو قبر کې څه کې تخته دې شیته نه لرګیشته چې پاغي دا ملړم ملکه نه او الله دې دا جهنم دا مار نو ساتي دا خیرت دا مار نه دې ملو ساتي دا قبر دا مار نه دې ملو ساتي حضور پاک مبارک فرمایي کم از کم او یا ماران په سړی په قبر کې مقرر دي او یا ماران دو ټکه ورته یو په سر او یو په لکه او دونه خطرناک زهری دي وې کداغه مار په دنیا کې پوکي وو په دنیا کې راشنه بوټي به اوچشي نو حال دا هغه انسان بسی چې شپورت په دغه ټکونه چلیږي الله دې مساتي د دنیا دې معمولی غوندې خوشاله زموږ د آخرت نه ایر کړي دي دنیا کې مونږ په دا مزو چرچو سره یو معمولی مزه چرچي دومره شي نه دي او اخرت زمونږ نه ير دي قبر ير دي زمونږ مسته کې پراتیو قسم دي اخرت ير قبر ير لوی سفر زمونږ په سر را روان دي غیر زمونږ ډو څه توجه نشتا او پتر راته دروازه 2 او 3 هفته کې 2 او 3 میاش کې 2 او 3 مونږ په خپل وګړو په مقبره ته او قبر ته سپارو
او هغه خپل پلار سپارو، نیکه سپارو، ښځه سپارو، رور سپارو، بچې دام یوړل، دوستانم یوړل، اندغه تیارو کې سملول. اوس رسول الله مبارک خو دروغ نه وای. بعض سپیر خلک دي هغې د کافر او اهل کار دي، هغې وی د قبر عذاب نشته وای. داسې قوم شته دی. حضور پاک سوی شته دی عذاب د قبر حق دی. ګورئ د فرعون متعلق وی النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فرعونیانو متعلق وی سار او ماخام بپا اور په بلیږي. دا د قبر عذاب دی. رسو د قیامت هغه نه دی. ګورئ هغه وی یوم القیامت ادخلوا سنگره آل فرعون اشد العذاب. هغه بیل دی. دا د قبر عذاب دی. زمارونو وی زه د چینجو مارانو لړمانانو کوټم چې راځي د نیک عمل دارو راوړه، او زه د وحدت د یوازیوالي کوټم. ګورئ ما څخه څوک مرګري بدینی چې راځي ماله سړی په سفر دی مرګري وسړی کنه په مقبره کیسه شپې سړی یری او چې بیا د خور لاندې مرګري بدینی یو تنها به ځان سره د عمل مرګري راولا. ګورئ دا د حضور پاک مبارک وینا درو. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت عثمان رضی الله عنه وی چې یریګم زکه چې دا خبره راته یادېږي. یوازې به کې پروت دی، چنجشتا خاماران شتا لړمانان شتا او تیار پکې دا یریګم. او چې په سړی را راشي هغه د جنت زیری بیا یری خوشحالي بیا یې راشي. زمارونو دا حقیقت دی. ګورئ ډیر خطرناک عذاب دی. الله دې مساتي دی وجود لدیم دی او دی روح لام دی. ګورئ د انسان په دی وجود کې دوه سيزونه دي، یو روح دی یو بدن دی. دلته بدن ښکاری روح نه ښکاری. روح شتا عذاب دواړو لري. وې د قیامت پر ورځ حضور ابن عباس رضی الله عنه حدیث دی چې د قیامت پر ورځ به روح او بدن یو بل سره په جګړه دا بدن به روح ته وای وی مال عذاب ویتا د اروانی په ما کړی دی. کته ما ته نه وی چې دا ګناه مکو ما به نه کول. فرشته به وته وای او باغ دی پاغي کې خشته میوي دي. دړون نظر نه لګي چې راوي شو کوي او د شلوه تلاس درسي چې راوي شو کوي. وی دې شل دی لون ته وی چې لکه داسې وکا چې ته ټیټ شې د پوغو د پاسه سور شمه. نو زه به درته وایم چې داسې لاړ شه نو زه به اوچت شم دا میوې به راوشکو ډېره ښه ده. نو هغه ړوند نابینا ورته ټیټ شي او دا شل یې په د اوږو د پاسه سور شي. د شل خو خپې نشته سترګې ښایسته دې ړوند ته وایي داسې نیغ ده نو ځي ښي طرف ته تاو شه ګس طرف ته تاو شه په باغ وردن نه دلته اوس ودرېږه دا ونه ده. نه هغه شل خو خپې نشته په ړوند د پاسه ناست دی میوې راوشو کوي جولې ډکه کړي. نو وایي وایه دې کې مجرم کم یو شو. فرشته ورته وایي څوک مجرم؟ هغه روح او بدن ورته وایي وی دواړه مجرمان دي. ړوند په دې مجرم دی چې دا شلې ولې هغه میوو ته اوچت کړ، او شل په دې مجرم دی چې شوکه ده کړې ده دی ولې وګې ته وختو پر دې میوې راشو کوي. وی دقه رنګې د روح مثال د دغه شل دی چې د انسان په بدن کې پروت دی، او د بدن مثال د هغه ړوند دی چې هغه د روح ګرځي. وی چې دواړه مجرمان دي، نو روح هم مجرم بدن هم مجرم، دواړو ته سزا به ملاویږي. روح به په سجین کې پروتي الله دې مستعتی، او بدن په قبر کې پروت دی. د دې روح او د دې بدن یو بل سره کنیکشن دی، پوره تعلق دی. لکه نور ته ګوره نور په څومره لري دی د ځمکې سره نسبت شته که نشته؟ مونږ چې دلته کې جامل امده شو خو مونږ په ځمکه واچو اوچېږي، نو نور خو 100 کروڑه اربونه میله لري دی، اربونه میله لري دی. ته نه 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 دې بدن ته هغه د ځمکې ته هغه تاو را رسېږي دی، هغه تاو دی. دقه رجې دا روح په سجین کې پروت دی، او دا بدن که خورې خورې دی او که ذرې ذرې دی الله نه پټ دی؟ جواب راک نه، هغې ته هغه اثر را رسېږي. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله مړی په قبر کې کېښودلی شي فرشتې وله راشي. بدعمل انسان نه چې کومې فرشتې راځي نکیر او منکر وته وای دنه تاسو کې مر ربک رب دې څوک دی؟ دی ربي الله رب زما الله دی.
چې څوک ډیر نیکی د الله صفاتونه کوي هغه الله چې اسمانه پیدا کړی دي زمکه پیدا کړی دا نهرونه پیدا کړی دي خپل خپل خبره ما دینو کا دین دې سره دین زمه اسلام دی نبی دې څوک دې پیغمبر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی او بعض علماء وی چې دا حجاب دا پردے بلری شي او دې په قبر کې نبی علیہ السلام اوویني تپوس بدیو کې دا څوک ته نو د مسلمانانو خدا علماء اوریدلې دي کړي وی دا چې دا تپوس چې چا کیږي او پیغمبري وی دا زمون پیغمبر جاءنا بالبينات من تحریر خل واضحه احکامات روڑی دی خشته معجزو سره راغلی دی فتبا منگ اتباع کردی دا منگ تینی غلار خوزلی دا بی بی رابعہ بصریہ تیرا نیک بی بی تیرا شوی دیر زیادہ نیک بی بی وی چی اغا سنگا ملشوا و پا قبر کی خودلی شوا چا پا خوب کیولی دا وی سوال جواب دی سنگاو وی فرشتے رالے وی ما توی چی رب دی سوک دے وی ما و توی فرشتو دا چی دا کم دے نرالے وی غیر توی دا اسمان نرالے وی ما و توی چی ستاسو رب یاد دے که یر دے وی جنہ دا مونگ رب خو یاد دے وی ما وی چی خطاسو آغا اسمان نرالے چی سمر لرے دے او ستاسو نخپل رب یر ندے نو زو خود یو نیم گس خور لاندر علمانا بزنگ یر شی یو نیم گز لاندر علمکن تاسو دون لرے اسمان نرازے تاسو نیر ندے و یو نیم گز فاصلہ کی بمانا رب یر شی ما دخپل رب یاد دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا حضور پاک نہ تپوسو کو وی دا تپوسو نہ کہ انسان نہ پا قبر کی کیگی وی عقل بے پدے وی حس بے پدے وی حواس سترگی غوگونا او پوزا داو برابری وی بالکل برابر وی لیوانی خوبنی سلے کنوینا وی بس بیا پروانشتے انشاءاللہ چی عقل پدے دی او وجود غوگونا برابر دی نو منگنا وقفل رب نیرے گی موږ نه خپل پیغمبر نیریږي او موږ نه خپل دین نوم نیریږي ټیک ته ګنداس چې څوک رب یادې په دنیا کې الله دا الله نه غیرتی ذات نشته دا خدای نوم به تل ته نیریږي چې څوک خپل پیغمبر په دنیا کې یادې نابت څنګه يرشي او چې څوک د اسلام مطابق جون تیری اسلام به څنګه يرشي رونو څوک رب نه یادې او دا رب نه علاوه نور خلق یادې اب بیا یری دانی د اسلام مطابق جنتی رہی د اسلام طریقې نیخ وخه نو چې اسلام مطابق جنتی رہی او د اسلام نه نه خوخ نو قبر کې بسنګ یاد شي او د رسول الله مبارک شکل داغه طریقې نه نه خوخه او د انګريز طریقه د خوخه ده نو بیا تمام ساته او چې کوم کافر دی هغه نه تاسو کوي مر ربک ہے لا ادري نه پويګم پیغمبر دے سوکتے ہے لا ادری نہ پویگم گورے پا خیرت کے بساڑی دروغی قبر کے نشوے دین دے سرے ہے لا ادری نہ پویگم افرشتہ بوتی لا دریتا ولا تلیتا ظالم من عقل نکار غشت لے پا قلب دے اللہ معلوم کرے او نہ دے چا تابعداری کرے دا نہ دے سلوستل کرے دی نہ دے چا اتباع تابعداری کرے دا فیزرق بمطارق من حدید رسول اللہ مبارک فرمائی دا اس پنو پسٹکو بے ہوئی او یو غزار چې ولور کې او د چغوي نو دا بز مشرق نه مغرب پورې دا حیوانات هم دا چغوري سوا دا انسانانو د پیریانو نه چغو بس او دا قبر پر راجوخ شي پنه کملم راجوختيږي ګوري واغله دا سه زور ور کوي لکه بچي چې مور په غېږ کې دا سيزان تر نږدې کې او زور ولا ور کوي وی لګ نور زور امرا کا سر می خوږيږي وی د ځن کدن دا تکلیف والم دی قبر ته وی لګ نور زور امرا لرا کا او چې بدعمل انسان باندې راجوخ شي رسول الله مبارک فرمایي پخته په یو بل کې نه باسي او د سر دا نوکانې د صدا دا وختې د سر دی د خپو دی ګوتو لورسي دا قبر عذاب دی الله دې مساتي دا قبر ورتوي دی نیک عملتا دوی ته د ما په شاګرد دی او زما ته پټول انسانانو کې محبوب وي اوس ما ته اوس پارل شوي ګوره صدر سره کوم دا قبر وتوي
نو فراخ شي وته دومره فراخه لکه سترګو نظر کې لګيږي او چې بدعمل انساني وې ته د ما په شاروانو په ما دي ګناهونه کول او ما ډیر بدی شوي او نن ما تاسو بارل شي تکلش او صدر سره کوما وی پر اجوخ شنو پخته په پختو کې وردن نه کی سو کوئی حضور پاک وای سو کوئی حضور پاک وای دا خطرناک منظر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي القبر روضه من ریاض الجنه وې دا چا د پاره قبر د جنت د باغچه او د چا د پاره حفرتون کند ده من حفر النيران د جهنم د کندونه او چې کوم نیک عمل پکې ورخښ شي نو आवाज کوي وې دته د جنت یو بستر پکې خوره کې د جنت ته ورته سوړه کولو کې ا خوشبوئی برازي او تازگی به ورته راځي او چې بدعمل پکې پروزي وې د اور بستر ورته واچوي او د جهنم نکړ کې ورته کولو کې چې هغه تو بدبوئی ورمنځ راځي زمارونو دا د قبر جون دی نو ځنکدن مرګ حق دی بشک د قبر عذاب او د قبر خوشاله د مسلمان د پاره خوشاله او د بدعمل د پاره عذاب دا بالکل حق او ثابت دی مسلمان بس کوي مسلمان بدعمل زر قبر توړي اشاره بنا د شریعت حکم غوړي دا دی حضور پاک فرمایي وی چې سړی مړ شو زره وړي وی که بدعمل دی نو زره یو څه اخلاص شته زره یو څه اخلاص شته او کنه کمل دی نو جنت تزیزری ولا ور رسوا ضرب خخه زمون خلق ډیر زیات اکثر سار مرشي او بل روزي خخه دا سه نری پکا بچ سوره وخت قبر تیاریږي نو بس هغه مر انتظار وکي او مړي خخول پکار دي غسل د مسلمان په مسلمان پکار دي چې خپل نږدې رشتہ دار ولا غسل ورکي او بیا جنازه چې وړي نو پړیر درونچا کو به وړي په طریقه به وړي او بیا د مسلمان په مسلمان چې کوم حقونه دي یو حق په جنازه ده ګوري مونږ خلک جنازو لم په بدل الکه دمه جنازه کړي ده نو کوم ول او د نه ده کړي نه ده کومه او دمه قبر لتلې دي قبر قانون دی نه دي تل نه قانون دا خبره مکه ورنو چې وس لیکيږي دا چا جنازه لازم تعالی راغلي دی کنه یو سړی د چا جنازه کړي یو خز جنازه کړي و اسړی غریب و محتاج او بچی محتاج او وی چیرې دا څه کار دی د چا نه بغلا کوما خدا چې کم مړ نن خخ کا مالدار غوندې مړ دی کفن اعلی دا قبر بو کنم دا کفن برو باسم خرص به کم دام ډیر شیر د شپېلار چاري بنتي واغښتاو هغه د زنانا قبر یې وکنو څنګه قبر وکنو او د لحد تبه ما تکړه او هغه دغه تراکاږي کفن وی هغه زنانا ورته کېناسته په قبر کې ورته وی چې جبر جنتی نه جامع وباسي جنتی را جامع وباسي دی ورته وی څنګه ته څنګه جنتی او څنګه جنتی وی زه خو ګناګار خزم خو تاسو په ما جنازه وکړه زما سفارش مو کو نو تاسو د جنازې د وجه الله جنتی کړو او چې زه جنتی شوم نو تاسو په ما جنازه وکړه زما د وجه تاسو خدای وبخله دا حقیقت دی د مرده د نیک مرده په جنازه چې نیک سړی وي یا عالم یو ته دغه جنازه وکي دغه د برکت نه جمدو ته الله فایده ورکي او د جمدو د سفارش نه الله دې مړي ته فایده ورکي رونو مرګم یقین دي زمون په ایمان دي او د ایمان د مرګ خبره مې تیر جمعه درته کړیو او قبرم یقیني دی او د قبر عذاب او د قبر خوشاله حق دي دوکه چې خدای پاک مونږه د قبر د عذاب نو ساتي الله مونږ د قبر د عذاب نو ساتي یا الله مونږ په قبر کې چې کوم سوال جوابونه دي پاره کې خدایا ټیک کې هم مونږ نه خدای د خپل نوم په جرم مې او په مرګ مرانه مې د خپل حبیب نوم او د اسلام نوم خدای په جندم زموږ نصیب کې او په مرګ زموږ نصیب کې خدای که څوک مریضان دي ته شفا ورکړي که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کړي نو که څوک مردگان وفات دي پروردگار د ټولو مردگانو مغفرت نصیب کړي د قبر زندگی زمونږ استاد څومره مشران وفات الله قبر کې وترناګانې کې د قبر تیرې وته پرانا بدلې کې مونږ د دنیا او د آخرت د غمونو مصیبتونو پامن کې وساتي مریضانو شفا ورکړي او د حیا او د فرض ژوند نفسي کې اخر وکم په خلی دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله بس دې پته نه لګي کدی نه دی واخلي او هغه بوش سره په قبرستان کې کیږي
الله نه لري ده کني زید الله کولی شي کنه شي قبر کې پرېښلو چته دا هغه شیخ